الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم تاسو مکی قرآن مجید آیاتونو ذکر اور حدیث مبارکہ تلاوت کو اور دی آیاتونو کی اور اندر کی حدیث مبارکہ کی اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ببرکت سرا محبت کول دی طرفا اشارہ ورکړي. کچې تاسو دا غواړئ چې تاسو الله پاک ته محبوب شئ، تاسو الله سره محبت وکړئ، نو دې لپاره نسخه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کول ضروري. فتبعوني یحببکم، چې تاسو دې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړئ نو الله جل شانه تاسو خپل محبوبات جوړ. نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره محبت کول محبت کی نشتا. تاریخ الهجرتین بدی کی دی خبریں ذکر کرے گا. دی محبت مطلب دادا اثار المحبوب علی غیره، محبوب تا بنور خلقمتی ترجیح ورکول دی تیریشی محبت. یو کسر کلا محبت کوي دخکستا په نور خلقمتی ترجیح ورکول او نور تا زیاتواله ورکول دي ته څنګه محبت نشي. امتاع الاسماع په دې کې د محبت تعریف دا نه کړه سمیل القلب الى موافقه، زړه صدا مالی کې د خپل طبيعت موافق چې کوم طبيعت تا دا دیغه کوم دی محبوب طبيعت تا دیغه موافق څنګه خپل طبيعت ګرځول دي ته څنګه محبت نشي. اس کے اللہ جل شانہ مونږه د محبت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تقاضا کوي چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وکړئ. نو محبت تقاضی مطلب دادا چې تاسو رسول صلی الله علیه وسلم په د نور خلق مته غوړه، یعنی مطلب دادا کاغه په اعمال په اعتبار سره کاغه هغه سره مطلب دادا چې هغه د اتباع په اعتبار سره وي، یا دادا چې کوم شیانو ته نور خلقو ته ترجیح ورکول شي چې کوم ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټکر بل چا سره راشي نه الته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته ترجیح ورکول دا حکم شي. دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. پورا پوری هغه سړی کامل مؤمن جوړ دی نشي تر څو پورې چې دغه محبت دا نشي د خپل پلار نه هم د خپل زوی نه هم او ټول خلق نه زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب جوړ نشي پورا پوری د سړی کامل مؤمن نشي. یعنی مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات په برکت سره محبت کول د ایمان تقاضا ایمانی تقاضا او د ایمان جز لا ينفقتا دس یو جز دا چې د ایمان نه څخه جوړ کېدل نشي. لا اله الا الله محمد رسول الله یو طرفه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت خبره ده، بل طرفه دی الله جل شانه دی توحید خبره ده چې الله جل شانه نه علاوه بل څوک معبود برحق مشکل کشا حاجت روا بل څوک نشي کېدای سوا د الله جل شانه ذات. او درنګي پورا کامیابی د دنیا او د آخرت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات او برکت په طریقو کې غلی شي یا کچري سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ژوند تیروي نو دا سړی دنیا کې هم کامیاب ده آخرت کې هم کامیاب. دا الله جل شانه موږ ته قران احادیث کې دې خبرې ترغیب کوي او آیات مبارکات لکه څنګه تلاوت کو دي الله جل شانه فرمایي چې تاسو آپ اسلام ته فرمایي چې اے دی الله رسولا دوی ته دا خبره وکا کچری پلارا دي تاسو او زمن دي تاسو او ورونه دي تاسو او بیبيان دي تاسو او خاندان دي تاسو او هغه مالونه چې کوم تاسو ګټلې دي او هغه تجارت چې دی هغه په خاطر کې دوه وري تاسو درېږي او هغه کورونه چې تاسو ته وختي احب الیکم چې هغه تاسو ته ډیر زیات محبوب دي کچری هغه تاسو ته ډیر زیات محبوب دي الله او دی رسولنا الله دې شان هو بیا څه فرمایي فتربصوا تاسو بیا انتظار وکړئ دې خبره حتا یاتی الله بامری تر څو پرې چې الله طرفنا عذاب او فیصله راشي. یعنی مطلب دا ده چې دی الله او رسول محبت نا کدي نور شیان ہوتا الله پاک څو شیان وکړي پلاران دي تاسو یا مثال زمن دي تاسو وډونا بیبیانی خاندان مالونه همدغه کی تجارت کچری دا تاسو ته ډیر زیات محبوب دي الله او دی رسول الله الله پاک فرمایي چې به لګي انتظار وکړي بیا تاسو ته دنیا کې خیمه چې دنیا کې تاسو باندې ذلت زم مقرر کوم دنیا کې هم په عذاب کې تاسو مقرر کوم او آخرت کې به الله طرف اسی هم عذاب په دې آیات کې الله جل شانه دې لباس اسلام او دې الله محبت صدا دې ترجیح ورکول پړ دې وجنا امت مسلمات دې خبره ترغیب دا چې الله او رسول سره محبت کول دا ایمانی تقاضا او تاسو ته حدیث مبارکه هم ذکر چې په دې حدیث مبارکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر پورا پرې هغه سړی کامل مؤمن جوړ دی شي تر څو پرې چې دغه ایمان صدا یا خپل څو پرې چې دغه محبت خپل پلار بچیو سره او تمام خلق سره محبت هغه نه زیات چې تر دې الله او رسول سره محبت پاتې نشي پورا پرې د سړی کامل مؤمن نشي. لکمال ایمان د پر ضروری دا شولا کمال ایمان د پر د ضروری دا چې د الله او رسول محبت په انسان کو زړه کې ځینې زیات دي بیا به دا نه بعد کې دا سړی کامیابی ورنه دا سړی کامیابی. حضرت عمر رضی الله عنه یو بیر رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته وی فرمایلی چې ټول دنیا کې هر چا نه ماته زیات محبوبي خپل ځان علاوه ټول ځان نه علاوه نور څو شي د ټول نه ماته زیات نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سو پورا پری دا هم نشي کېږي تر څو پرې خپل ځان نه هم زیات تاسو محبوب نشم پورا پرې تا ایمان قابل کېږي نشي. عمر رضی الله عنه شاته ثبوت وکړلو خاموشي وکړه او بیا وفرمایلو چې اوس دا خپل ځان نه هم زیات تاسو محبوب او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الان اوس دا کامل ایمان راشه. یعنی مطلب دا چې کامل ایمان د پر ضروری دا چې دی الله سره محبت دي اوس کا چری مونږه اوس وګړه چاته مونږ وایي خبرې دا چاته وګړو هغه ټول دي چې دماغ کار نه کوي مثلا ولې مونږ الله پاک او رسول محبوب نه دي الله او رسول سره مونږ محبت نشته ته مونږ دا خبره کوي چې الله او رسول سره علماء د دې ولا یو خبره لیکلي چې الله او رسول سره یو ایمان داوا کول دي او یو پاغمتي مکمل طریقې سره عمل کول داوا ځان ته شی او عمل ځان ته شی
دی داوی موافق دادا چې تداوی چې الله او رسول سره زما محبت دی او ایمان دادا او دلګي دلیل په باندې داوی چې کله دغه تقاضا راشي بیا په موافق عمل وکړي یو طرفه دی الله او رسول محبت شي او بل طرفه څه نشي دی هغه مقابله کې دی غیر الله محبت شي غیر شیانو څخه محبت شي اوس په دې صورت کې پته لګي چې آیا ته دی الله او رسول محبت ته ترجیح ورکړي او کدا غیر څه کوي نو صرف یعنی مقصد دا شولو چې صرف زبان کا زبان جمع خرج دا کافی نه دی چې صرف زبان کا رنګو چې بس الله او رسول سره زموږ محبت دی مونږ څنګه الله پته لګي چې کله کوم ټینګي زما دی الله او دی رسول یو طرف راشي او بل طرف بل چا محبت تقاضا راشي اوس دې صورت کې څه فیصله چا حقیقت کوم آیا ځدی الله او رسول په حق کې فیصله کوم او کنا ځدی غیر الله په حق کې فیصله کوم په دې صورت کې څنګه دی الله او رسول سره محبت څنګه شي حقیقت مخرج شي دې وجه نه عزت عرض پیدا کولو چې الله او رسول سره محبت کول د ایمان یو جز لا ينفق تا چې دا بنیادی شی دی چې دینه بغیر څنګه کېدلې دا نشي او چې کله موږ الله او رسول سره محبت کوو نو آیا دې محبت تقاضا څه ده موږ نه غواړو څه صرف آیا محبت کول زړه ته نه بسل دا کافي دی کنا دې څه تقاضا شته ده نو فرمایي چې دې تقاضا څه دی تقاضا دا ده چې کله موږ الله او رسول سره محبت کوو نو ټول نه اول شی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کلماتو یې موږ عمل وکړي نو کوم طریقہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنا وړیا هغه کس څنګه څه مغه طریقې مې آپ علیہ السلام فرمائے کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل یا رسول اللہ من ابا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا آپ علیہ السلام فرمائے کہ ہر امتی زمات دا د جنت داخلي مگر هغه څوک نه داخليږي چې چا انکار وکړي چا پښتنه وکړي یا رسول الله جنت ته څوک انکار کوي وای فرمایلو چې چا زما اطاعت وکړلو اب جنت داخلي او چا صدا معنا چا زما اطاعت نه وکړلو دا شو لکه دې سړي جنت ته انکار یعنی مقصد دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیمات او دې عمل کول دي جنت ذریعہ دا او دغه په طرز انداز باندې ژوند تیرول دا ضروری دي ځکه کچې یو سړی چې الله سره محبت کوي او یا مثال یو کس چې چا سره محبت کوي او دغه تبعیدی نه کوي دا په خپل محبت کې جوړ نو شغون کوي دې وجنا لو كان حبك صادقا لاطعته کچې تا محبت صدا دا صادق و رښتونی و تا به دغه څه کړی و تبعیدی کړی و ان المحب لمن يحب مطيع ځکه چې محب صدا عاشق صدا د خپل معشوق څخه تبعیدار دا کېدل نشي چې عاشق صدا ادي معشوق څخه نه فرمانی وي کله چې چا سره چا محبت وي دغه هر اعلی سره محبت وي یا هر اعلی سره محبت وي لقد مر على اللئيم يصبني او درنګي یو ځکه دی لیلا متعلق واقعا تاسو ته بار مشهور ده چې لیلا مجنون یو محبت په دنیا په حقیقي دوی انتها محبت فرمایي چې یو ذاتی مجنون ولګي دلو او یو سپیر ونی ولا او سپین څخه د سپین څخه وله چاو ته چې را دی ورته څه څه دی سپین نه جس شه دی او ته لګي او دی سپین څخه پای او دې چې ما ته هم پته ده خو صرف اور صرف دغه خبره ده چې دا سپین چې دا د ما په لیلا په غلې منځ شي او دغه کې دوی وجنا زله ګایم څنګه دا اکثر محبت نو لہذا مقصد دا شلو چې کله یو سړی د چا سره محبت کوي او لکه څنګه موږ الله او رسول سره محبت داوا ده نو بیا د دې تقاضا دا د دې تعلیمات منسوي عمل کوي او کچې څنګه دا سړی دغه په تعلیمات عمل نشي کوي او دغه طرز انداز او ژوندۍ موافق ژوندون تیروي نشي نو دا د سیدات صرف زبان جمع خش خبره ده خو ژبه باندې صرف داوا ده او نور حقیقت هیڅ نشته دې وجنه ایتونه عرض دا کولو چې الله او رسول سره محبت کو دی وجنا مونږ ته پکار دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مونږ تاسو دغه تبعیداري هم دي دغه هر عادت ته مونږ اپناو مونږ اکابر علماء دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمه الله تعالی دغه متعلق راځي چې یو گزارتي کله چې هندوستان باندې انګريز تسلط راغلو
او درګي دي علماو بهکنه دي پرا دوی سرګرم شول او مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه خلاف لا ورن جری شول چې دا گرفتار کړل شي او دوی راغلل نو علماو ته ویل شاواشته سیالوکا چې دلته نه ته چرته لاړ شه او پټ شه چې دا انګريز حکومت چونکی چلیږي لحاظ نه شي تاسو نقصان ورسي ډېر زیات انکار وکړ او بیا هم شانتي سوچ وکړو او بیا ویل ټیک تا پرمای چې درې ورځې تر روپوشو او چرته لاړلو او درو ورځې پس بیا راغلو نو علماء ته ویل چې جی څنګه پکار داوا چې ته د دوی حکومت ته څه هم نشي کوي لہذا دینه پکار داوا چې ته دلته نه لاړ چې دوی ته او گرفتاری کی قرار راشي او ته چې ما دا خبره هم نه منله اما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مختلف هغه سنت دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې درې ورځې تدا د مکی کفارو نه پچیو نو ما ته هم دا خبره مخته راغله چې چلو دا موقع بیا ملويږي یا به نه ملويږي اوس تیاره موقع ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سنت باندې عمل وشي لدی له وجنا زه درې ورځې روپوشم التنا پټ شولم او دې لپاره چې چلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اتباع وکړي او درې ورځې چې کله قرآن شي دینه بعد کچره ما ته مرګ رحم راشي ما ته هیڅ پروا نشته ولې ځکه چې ما کومو سنت باندې عمل کولو هغه سنت باندې عمل زما وشو عزتمنو عرض دا کولو چې دا زمونږ د اکابر علماء دیوبند څخه یو انداز کله هم چې دا یو شیخ دا دویم شی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول سره محبت کول اندرګي کوم سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات او برکت سره څوک بغض دي هغه سره بغض ستل د ایمان جز ده یعنی ایمانی جز ده الحب لله البعد لله محبت هم دی الله لپاره او اندرګي بغض هم دی الله لپاره یعنی مطلب دا دا یو سړی زموږ خپل سره څوک محبت کوي ناقص په موږ هم خلایي ولی ځکه چې زما خپل سره محبت کوي یو سړی زما خپل پسې بدرد وای کنځلې کوي هغه سړی په ما باندې هم بدلې حالانکه ما ته کنځل نه کړی ولی په ما بدلږي ولی ځکه چې ما دي والد سره اسکول سره بغض کوي نو کوم کس چې زما خپل سره بغض کوي هغه سره بغض کوي کوم چې زما خپل سره محبت کوي هغه سره محبت کوم نو ایمان او د غیرت تقاضا هم دادا چې کوم سړی زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتي هغه سره زما محبت او کچې اکثر چې بغض ساتي دا سره زما بغض د سې نشي کېدای چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بو ته بغض ساتي او څنګه تاسو سره څه کوو محبت اوس عرض می دا کولو عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین چې دی منافقینو سردار مشر یو پرې کې دوی دا ویلو لئن رجعنا الى المدينه لنخرجن اعز منه الاذل چې کچې موږ مدینه ته واپس شو نو موږ وو عزتمن خلک دي دا ذلیل خلک به مدینه نه وځي دا الفاظ استعمال او دا خبره حضرت زید ته پته ولګی درا او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ورسوله چې رسول الله تعالی متعلق څه خبره وکړه بهر حضرت نبی صلی الله علیه وسلم حضرت دا عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین راوغلو نو بهر هغه انکار وکړي چې ما قدس نه دي نو بهر هغه الفاظ استعمال کړو د دې زوی هغه دغه نوم هم عبد الله مدینه ته لاړلو مدینه کی دروازې مته ودرېدل او چې کله پلار راغلو نو تورې راوځه او تورې پلاس کې ونی ولا او ته ویل چې دسی ویا چې ز ذلیل محمد صلی الله علیه وسلم دی عزت ولګا ورنه په دې څنګه په تورې دې تاثیر کړ دا څنګه ته وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ذلیل دا او موږ عزت ولې او پورا پرې دې خبرې څنګه څو پرې هغه اقرار نه وکړه پورا پرې مدینه ته نه داخل او چې کله وای چې ها ز ذلیل من پاسم دې عزت ولدا هغه نه باندې څنګه لارو ته کلا کاول مدینه ته نه عرض دا کولو چې دې درنګي یو دې ایمانی څنګه رشتہ ده او یو دې ویني رشتہ ده نو موږ ته دې خبرې سبق راکوي چې دې ویني رشتې نه دې ایمانی رشتہ دا ډېر لوی اسکول احمد دې وجنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنہ په بدر مقیم دي هغه پلار چې دا کفار په صف کې ولاړ او دا مسلمان په صف کې ولاړ او ولې د توري باندې څنګه پلان نه سره کټ
پورا انسانیت ته خبره ترغیب ورکو چې کله هم دی الله او د رسول محبت خبره راشي نه الته کې مونږه دی ویني رښتې هیڅ قدر نه کوو. نمو عرض می دادا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول د ایمان تقاضا ده او دغه کچری څنګه نن اغیار ولګي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات برکت بني او یاد هغه په ناموس او یاد هغه په رسالت بني یاد خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د ختمیت بني کچری څنګه یو کس انکار کوي او یا په هغه د څنګه پاسنه ډکا چي نو کله هم د ایمانی تقاضا نشي کېده چې هغه څنګه موږ په رسالت نن اغیار څه لګي دي اقوام متحده اندرنګي نور امریکا اندرنګي سره کوم حواریین دي دوی کوشش دادا څه کومي طریقې سره وی چې مونږ د مسلمانانو د زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت کو دخل او چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د زړه نوځي بیا څه د هیڅ مسلمان کې پاتې نشي. تاسو دا مسله معلومه ده چې کله یې سره التحیات یې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله پرې او کچره دي نفس اللهم صل على محمد پرې ویلو نو مونږه فقهاو مسله ده چې دا سړی متي بس سجده لازمي ځکه څلور رکعات دي نو دینه مخکې به زیات نشي کو چې کله دې درود شریف شروع کړو اللهم صل على محمد غلط کافي نه وګړه درود یې ویلو خو شریعت ته خلاف ده آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی طریقې خلاف ده شریعت تاسو کوم څه ده کوي دان رقم شریعت تاسو کوم سزا در کوي چې داسې غلط کار ولو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معمولی شان دي غلط فعل کول دی وینا شریعت تاسو چې اخیری کې سجده سو او بس سجده روک المد هم فرض امت ته دې خبره ترغیب دا چې دا امت دا دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام په اتباع راشي او موږ دې دا په پاک صلی الله علیه وسلم په محبت کې دوی خپل ذات دا رنگ رنگ بیا به دې انسانانو کې او موږ دې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په امت کې صدا چوي ترقی مخته روانه او کچري څنګه دا امت آپ علیہ السلام محبت نه او دغه تعلیمات نه ورسته پاتې شو بیا کله هم دا کامیاب کېدل نشي نه په دنیا کې کامیاب کېدل شي او آخرت خاصه هم نه دي وجه اسمن اعظم دا کول چې کله هم دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم دی محبت تقاضا خبره وي شرط هم وي په کوم ځای کې هم وي کاغذ کور معاملات وي کاغذ کوم محلي معاملات وي کاغذ کوم د موږ د بازار معاملات وي کاغذ ملکی او صوبایي او اندر کې څه ستامه هم وي خو چې کله هم نبی پاک صلی الله علیه وسلم خبر راشي کله هم زړه چې موږ په زړه کې تزلزل پیدا نشي کله هم دی موږ معمولی شانتي تسنوي چې دی موږ خلینه معمولی شانتي غلطه دی وجنا ایمونګه ایمان ته موږ وتلې امون ته پته د دې وجنا اسمن اعظم دا کولو چې بهر الناموس رسالت یو اهم او بنیادی شی دی کله هم چې الله دې کې موږ تاسو کې لک شانتي تزلزل هم را نشي کله هم چې دې متعلق आवाज اوچتيږي چې مو هغه متي سوي لبیک او هغه لپاره کله هم چې دا غیر مصلحات دي غیر خلقو څخه اغیار خلقو چې هغه مونږه دی مونږه څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس خلاف څه کوته پیسې سم دي لکه څنګه تاسو ته پته ده قادیانیان چې دي دوی لګیا دي د مسلمانانو خلاف څنګه پروپاګاندا کوي مسلمان څنګه خرڅولو کوشش کوي او هر قسم ته دغه مصنوعات څنګه متاسو معلوم دي د څه چې متاسو معلوم دي دغه کاغذونه چاپ دي معلوم دي هر چا ته پته ده چې دا دي قادیانیان څنګه مصنوعات دي او نو موږ ته کم از کم چې نور څه نشي کوی کم از کم دا هم کولای شو چې دغه مصنوعاتونه بایکاټ وکړو ولې دغه مصنوعاتونه او دغه پروډکټس نه دوی څنګه دا پروفیټ راخلي ان دغه مسلمان خلاف څنګه استعمال دیو نه اطمینان پیدا کولو چې دغه شیانو دی وجنا چې موږ خپل ځکه کې هغه ته خبرې اظهار وکړو چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې دوره ګرمیو چې موږ تاسو دغه شیانو ضرورت نه تاسو نشي الله دې شانو عمل کو توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا الحمدلله